أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. پدې آیت مبارکه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت مقام او مرتبه ذکر کیږي. بیا د دوه صفاتونو ذکر دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا د حق نه اعراض کوونکو نه د براءت اعلان دی یو قسم او مسله د توحید ده. چونکه په دې سورۃ التوبه کې احکامات د جهاد ذکر شول زیات تر او بیا د منافقینو منافقت ښکارا کړل شو. نو جهاد چې کیږي جهاد د اعلاء کلمت الله لپاره چې د دنیا نه کفر شرک نفاق ختم شي، ظلم جبر ختم شي، اعتدال راشي، انصاف راشي او د الله رب العزت دین قائم شي. په ملک کې په دنیا کې د الله رب العزت یووالی ومنل شي، د الله توحید عام شي. نو د دې لپاره الله رب العزت د رسالت هغه سلسله جاری کړ ده چې الله رب العزت انبیا لیږي، رسولان نبیان او رسولان دنیا ته دغه مقصد د لپاره راځي چې دا الله تبارک وتعالى سره خلق تعلق جوړ کی، د الله رب العزت معرفت خلق ته وکي، خلق ته د الله رب العزت پہچان وکي. بیا بعض اوقاتو کې چې کله خلق ډیر مخالفت کوي او هغه د اسلام په لار کې شدید ترین رکاوټي او یو ناسور وي، هغه سره بیا د جنگ او د جهاد الله رب العزت اجازه ورکړي چې هغه سره جهاد وکړل شي، هغه د لارې نه لرې کړل شي چې دا رکاوټونه د اسلام په لار کې ختم شي. نو په دې آیت مبارکه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان مقام او دو صفاتونه ذکر کیږي. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق سره الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم لیدل دی عظیم الشان پیغمبر، عظیم الشان رسول. رسول دلته تنوین دی، تنوین ویل کیږي د دو پیش تو زبر دو زیر دو پیش شي دي ته تنوین ویل کیږي. او دا بعضی ځای کې تنوین چې راځي هغه د تعظیم لپاره راځي، د عظمت لپاره. نو رسولون کې چې په دې لام باندې دو پیشونه دي، دا تنوین دی د تعظیم لپاره چې دا پیغمبر چې دی دا د لوی شان والا پیغمبر دی، دا د لوی مقام والا پیغمبر دی، عظیم الشان پیغمبر دی. من انفسکم، ستاسو د جنس نه دی، لکه د انسان د انسانانو د جنس نه دی، بشر دی، بلکې ستاسو د قوم او د قبیلې نه دی، د قریش خاندان نه دی. خو الله تبارک وتعالى ورله مقام ورکو، مرتبه ورکړه او د وحی په ذریعه سره الله رب العزت هغه اوچت کړ، هغه معصوم وګرځو تر دې چې الله رب العزت نورستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه ده. هغه رسول او هغه نبی الله فرمای تاسو ته راغلی عزیز علیه ما عنتم، یو صفت دا دی چې ستاسو په مشقت او په تکلیف باندې هغه خفه کیږي، غمجن کیږي. ستاسو ایمان نه راوړل دا د تکلیف سبب دی، دا د جهنم سبب دی. نو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خفه کیږي. لکه سوره کهف کې آیت مبارکه دی چې فلعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، چې زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته ځان هلاکون کې د دې خلقو په وجه باندې چې دوی ایمان په دې قران نه راوړي،
لکه ته دومره غم کوي دومره افسوس کوي او دومره ته د دوی دپاره فکرمند یې او دومره سوچ کوي چې ته به ځان بیماره کړي او ځان به هلاک کړي چې ستا دا قوم چار چاپېره دا خلق ایمان نه راوړي نو ستا غم دومره زیات دی او دومره ته تکلیف کوي د دوی دپاره او سورة طه کې راځي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى موږ دا قرآن مجید په تا دې دپاره نه دی نازل کړی چې ته په مشقت کې پریوځي ته په تکلیف کې شي تا خو ځان په مشقت او تکلیف کې ډېر اچول دي چې ته د خلقو د ایمان راوړلو په فکر کې چې دا خلق ایمان راوړي او دو د جهنم نه بچ شي دو د ناکامۍ نه بچ شي ستا د فکر ستا غم درد دومره دی چې تا ځان په تکلیف کې اچول دي او دویم صفت څه دی حریص علیکم ستاسو په ایمان باندې هغه حرص کوي چې تاسو مؤمنان شئ د ایمان راوړلو لپاره فکر غم او د ایمان راوړلو لپاره هغه حرص کوي چې تاسو ایمان راوړئ مؤمنان شئ مسلمانان شئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض واقعات د ایمان سره متعلق چې دا خلق ایمان راوړي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی نرمی هم کړ د خلقو سره باوجود د دې چې انتهایی نرمی وکړه خو الله رب العزت د سختۍ حکم ولري چې دومره نرمی ونه کوي زموږ محبوب صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ناستو مجلس کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ناست دي کفارو جواب ورکړ مشرکینو چې موږ ستا مجلس ته راځو تا سره کینو ستا خبره اورو دي ته غوږ ږدو خو زموږ شرط به دا وي چې دا صحابه خپل د مجلس نه ته پاسه ځکه چې د دوی کپړې شلیدلي دي او زړې کپړې دي او دا غریب غربا دي څوک غلامان ځان کړي شوي دي او د چا خپل کور نشته دی او د چا خپل ځای نشته دی نو دا به ته پاسه ستا مجلس ته به موږ اله راځو دو سره په مجلس کې کېناستل زموږ توهین دی موږ د شرم ګڼو ځان دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سوچ وکړو چې صحابه خو زما ملګري دي دوی خو به خبرې ته تیار شي او به مني خبرې منلو ته به تیار شي نو داسې به وکړم چې صحابو سره به مشوره وکړم دوله به یو وخت خاص کړم چې تاسو په دې وخت کې مه راځئ په دې وخت کې د سرداران دي د کفارو د مشرکینو راځي دا مشران او تاسو په بل وخت کې راځئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا حرص و چې دو ایمان راوړي دو ایمان راوړي او دو اسلام کې داخل شي نو ټیک ته داسې به وکړو نو کفارو یې موږ سره به لیکل کوي لیک به کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیک ته هم تیار شو الله رب العزت وحی ولېږله چې دا صحابه ستا د مجلس نه نشي پاسېدلی دا کوم غریب غربا صحابه ناست دي او دا غلامان آزاد کړل شوي چې ناست دي ستا په مجلس کې دوی نشي پاسېدلی که دا د مشرکینو مشران او دا سرداران د مشرکینو دو راځي او صحابه سره په مجلس کې کینی نو دو د کینی را دي شي ایمان دې راوړي او که دو نه کینی او دو د دو د صحابه سره مجلس کې د کیناستو په وجه باندې ایمان نه راوړي نو داسې ایمان الله رب العزت ته هیڅ ضرورت نشته الله رب العزت وحی ولېږله زما محبوب صلی الله علیه وسلم که دا صحابه د خپل مجلس نه پاسول نو ته به د ظالمانو نشي ته به زیاتې وکړي بل ځای کې راځي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه د کفارو مشرانو سره په خبرو کې مشغول کلام یې کو نو مشغول هغو سره په کلام کې په خبرو کې چې په دې کې یو صحابي راغی عبدالله ابن ام مکتوم صحابي ړوند صحابي دی نو هغه ته چونکې نه ښکارېدل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا سره خبرې کوي او چا سره په مجلس کې څوک ناست دي څوک نه دي چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه خبره وکړله خپل ځان طرف ته متوجه کو څه تپوس یې کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې مخ واړو مخ مبارک واړو او دا خبره یې بده وګڼله چې زه د کفارو مشرانو سره او د مشرکینو مشرانو سره زه په خبرو کې مشغول یم او هغو ته دعوت ورکوم د ایمان طرف ته اسلام طرف ته په دې کې دا صحابي راغی او دی په درمیان کې حایل شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ښه ونه ګڼله دا خبره یې بده وګڼله الله رب العزت آیتونه راولېږله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى
زما محبوب صلی الله علیه وسلم تا د دې صحابي راتلل خپل خواته ولې بد وګڼل؟ تا دې صحابي ته توجه ولې ورنکړله؟ تا کافرانو ته توجه ورکړله او دې صحابي طرف ته توجه ورنکړله. ولې دې ورنکړله؟ کېدای شي چې دې صحابي ته توجه ورکړې وي او د داسې خبرې تپوس کړی او تا ورته خبره ښودلې وي او د په هغې باندې عمل کړی وي نو دی به پاک شوی و. ته د هغو د ایمان راوړلو په فکر کې او د هغو د ایمان په غم کې په دې کې چې هغو ایمان راوړي هغو نصیحت قبول کړي د هغو ایمان راوړل او نصیحت قبلول نه قبلول دا خو د الله په اختیار کې دي. خو دې صحابي خو ایمان راوړ دی او دغه نصیحت قبول کړ دی او چې ته ورته څه نصیحت کوې دا بیا هم قبلي نو ته د ده طرف ته توجه ولې ورنه کړله؟ الله رب العزت فوراً تنبیه وکړله. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کفارو دپاره دا حالتو چې دا ټول کافر ایمان راوړي دا ټول مشرکان د توحید طرف ته راشي د ایمان طرف ته راشي که په دې کې څه خبره هغو څه اوچته هم کوي ودي کي خو چې دوی ایمان قبول کړي. والله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بعضې اوقاتو کې تنبیه ورکړله چې بعضې خبرې د دوی به نه منلې کېږي چې دوی صحابه د مجلس نه پاسي یا د یو ړوند صحابي راشي هغه دې تپوس کړي او دا د دوی بد ګڼي نو داسې نشي کېدلی. که راځي نو په اسلام کې به بادشاه او ګدا برابري په اسلام کې به فقیر او امیر برابري په اسلام کې به دا ټول یو شانی لکه څنګه حدیث کې راځي لا فضل لعربي على عجمي ولا فضل لعجمي على عربي الا بالتقوى. وی عربي له په عجمي باندې فضیلت نه دی حاصل او نه عجمي له په عربي باندې فضیلت حاصل دی مگر د تقوا په اعتبار سره چې په چا کې تقوا زیاته ده کوم زیات متقی دی کوم زیات پرهیزګار دی الله رب العزت ته زیات هغه محبوب دی الله ته زیات هغه نږدې دی هغه چې کوم قبیلې سره تعلق لري کوم خاندان سره او کوم قوم سره تعلق لري. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ستاسو د ایمان په ایمان راوړلو باندې حریص دی او بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې خو انتهایی شفیق او مهربان دی. مسلمانانو او مؤمنانو سره انتهایی شفقت او مهرباني والا معامله کی. او بل ذکر راځي فبما رحمت من الله لنت لهم. د الله رب العزت په مهرباني سره ای زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته نرم خوی خوش اخلاقی بهترین اخلاق والی نرم گفتگو کوي نرم لهجه دستا. که چرته ته سخت خوی وې او غصه دې کولې او قار دې کولې نو ستا چاپیره به څوک نه جمع شي مسلمانان به تا ته بیا نه کېناستل خو ته نرم خوی اخلاق دې بهترین اخلاق دي ښایسته دي نو په دې وجه باندې ستا مسلمانان تا ته چاپیره دي او تا ته ناست دي او ستا په هر خبره او په هر حکم باندې خپله قرباني پیش کړي. فإن تولوا فقل حسبي الله. کله چې د اسلام احکامات راغلل ښکاره شلل واضح شلل د دې باوجود یو سړی د اسلام نه اعراض کوي او د دې نه مخ اړي فقل حسبي الله ته وایه ستا د اسلام نه ماته څه ضرورت شته او نه الله ته ماله خو الله کافي دی زما مددګار خو الله دی زما مرسته به الله رب العزت کوي او زما کارونه به الله سموي ماله الله کافي دی. لا اله الا هو نشته د معبود بل څوک مگر هغه یو دی کارساز مشکل کشا حاجت روا صرف یو الله رب العزت دی. علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. ما په هغه الله باندې توکل کړ دی ځان مې په هغه الله باندې سپارل دی په هغه باندې توکل کوم وهو رب العرش العظیم او هغه د عرش عظیم رب دی عرش عظیم مالک دی عرش عظیم و اسمانونه لپاسه کرسی هغې نه لپاسه عرش دی د الله رب العزت. ماهرین فلکیات وایي دا نور چې څومره وړوکی ونه موږ ته ښکاري دا ځمکې نه 14 لکه درجې دا غټ دی ځمکې نه نو دا نور چې ځمکې نه 14 لکه درجې غټ دی او دا موږ ته وړوکی غونې ښکاري او دا د اسمان لکه لږ غونې ځای هم نه دی نیسلی معمولي غونې ځای هم نه دی نیسلی د اسمان نو بیا د اسمان څومره غټ دی چې خور دی بیا دویم اسمان د اول اسمان په مقابله کې لوی دی دریم د دویم په مقابله کې فرمایي دی یو اسمان پیړواله چې دی د 1500 کاله مسافت 1500 کاله یو سړی سفر کوي که نه نو پیړواله دومره دی یو اسمان او دا اول اسمان چې دی د دویم اسمان په مقابله کې داسې دی لکه په یو ځنګل کې چې یو ګیند پروت وي
یو بیابان کې یو ګین پروت دی بیا دویم اسمان د دریم په مقابله کې دغه سي دریم د سلورم په مقابله کې سلورم د پنځم د شپږم د وم بیا وم باندې کرسي او بیا هغه نه لوی عرش د الله رب العزت چې وو اسمانونو لوی عرش د الله رب العزت څومره لوی مخلوق دی په دې باندې الله تبارک وتعالى قادر دی دا د الله مخلوق دی او دا د الله تبارک وتعالى تخلیق ته الله پیدا کړ دی او د دې رب الله رب العزت ته هغه رب په هغه باندې زه توکل کوم په هغه باندې ځان سپارم لقد جاءكم رسول من انفسكم تحقیق سره راغلی تاسو ته رسول تاسو د جنسنا عزیز علیه ګران دی په د باندې ما هغه څه عنتم چې تاسو په مشقت کې کیږئ حریص علیکم د حرص کون کې دی ستاسو په ایمان راوړلو باندې بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف الرحیم شفقت کوونکی او مهربان دی فإن تولوا پس که چرته دوی مخ واړو فقل نو تور ته زما محبوب صلی الله علیه وسلم حسبی الله کافی دی ما لره الله رب العزت لا اله الا هو نشته دی معبود بل څوک مگر هغه یو دی علیه توکلت ز پاغه باندې ځان سپارم وهو رب العرش العظیم هغه د لوی عرش رب دی د لوی عرش مالک دی